زه ټولو نه اول د تاسو ټول مبسوط کوم، د ټولو مشرانو د ټولو ځوانانو شکریه ادا کوم. نن چې دلته دا کوم احتجاج ده او دا کومه ځرنه ده بحیثیت یو ممبر او د موږ MNA مولانا سید محمود صاحب د طرف نه موږ تاسو مسعود قوم سره شانه بشانه ولاړ یو. خبر داسې ده چې دا نن دلته تاسو راغلي یو، نن 14مه ورځ ده او تاسو چاته څه خبر نه کوو، یو فریاد کوو چې موږ قوم سره مسعود قوم سره چې کوم زیاتی او ظلم سوی ده موږ ته د خپل حق راکړی شي. او دنیا کې دا رواج ده چې چا سره ظلم او زیاتی وسي هغه ته خپل حق ملاوېدل دا د حق ده. زه تاسو کوم مسعود قوم ته سلام پیش کوم چې تاسو په کوم پرامن طریقې سره کوم مطالبات پیش کړه او کوم خبرې مو وکړې. انشاءالله موږ به تاسو سره په دغه میدان کې به یو په اسمبلی فلور کې به یو چې څنګه مولانا صاحب خبرې وکړې چې کومو خلکو ته ټوکن میلاو دي هغو ته پیسې نه ورکوي، چک نه ورکوي. حکومت ته دا پکار ده، حکومت ډېر ستر زړه لري، ډېره ستره سینه لري چې دغو خلکو ته چې کوم ټوکن میلاو دي چک ورکه. دا خو تا له کور نه خو دا پیسې نه درومي، دا خو د حکومت پاکستان چې کوم مال ټیکس ورکړی ده، چې کوم مال وینو نه دا ټیکس د دغو خلکو ټیکس ده او په دغو خلکو بربادي سوې ده. دغو ته خپل حق ولې نه ورکوې؟ چې سړی احتجاج ته ته مجبور کې، احتجاج ته دا خلک راوځي یو ناره کوي چې ما سره دا ظلم او زیاتی سوی ده او تاسو تر اوسه پورې په هغه باندې غوږ نه تړو. ولې؟ تا خو ډېرې دعوې کړې وې، تا خو ډېرې کیسې کړې وې، تا خو د قوم او دغو خلکو د ولس سره د وعدې کړې وې، نن هغه وعدې او کیسې چس وې. تا نه زه خپل حق غواړم بیا ته وایې چې ته خو بد یې. ملګرو ما کومه چې خبر ده چې کومه کلو سروې نه دی سوې هغه دې سروې وسي، دا جایزه خبر ده. تاسو خو چې ناجایز دا نه ورته چې ته ما ته 100 سروې وکړه. چې کوم کور یې چا اړنګي، چې کوم کور کوم کلي سروې نه یې سوې، وایي تا ټیم ودرومي، دا خلک خو نه ودرومي، تا ټیم دې ورشي او سروې دې ورته وکړي چې که دا حق کېږي ما ته ته خپل حق راکړه. درېیمه خبر ده چې فیز 1 فیز 2 چې کومه زیاتې خلکو سره سوې هغې د دوبه سروې اوسې دغې موږ تاسو درې واړو مطالبې حمایت کوو. او دا د څنګه د شریک ترکیب مسعود خبر ما په اسمبلی فلور کې کړې وه، په میدان کې مو کړې وه. انشاءالله دا وعده در سره کوو چې د 17 تاریخ د کم اجلاس ته اول به دې تاسو یې مرکزي چې کوم سیاست روان ده چې هغه خلک چې تاسو په حکومت کې شرولي دي دا خلک چیرې دي د حکومت ته رایې دي چې په میدان دې خبر وکړي. خبرې پټې نه کېږي، نه خبرې په پټو باندې پاتې کېږي. دلته د جایزه مطالبه ورنه کوي، په میدان دې راشي، په میدان دې خبر ورسره وکړي چې تا کوم جایزې خبرې دي، جایز مطالبات دي، تا قوم دې پوره کړي. دغسې نور ډېر خلک دردېدلي دي، هر چیرې درد شوري دي، په شمالي وزیرستان کې شوري ده، په بیټانو ولګردای مارکیټ یې ړنګ کړی، کورونه یې ړنګ کړی، پښتنه نشته. ولې اخر دا ظلم به تر څو پورې وي؟ د ظلم خلاف آواز بلند کول دا ضروري ده، حق غوښتل دا ضروري ده. چې کله ته خپل حق نه وغواړې بیا دا ستا ایمان کمزوري ده. انشاءالله چې موږ جمعیت علماء اسلام، زه مولانا سید محمود صاحب چې په کوم میدان چې تاسو وایو که بدیکاره چې درنه وکړو موږ به در سره یو. چې دومره پته ولګي چې دا غریب ولس، دا غریب خلک چې دلته راغلي دي دا خپل فریاد ته راغلي دي او دا فریاد دا خپل حق لري او حق به ته ورکوې. دا تا نه دی د غریبانو خلکو حق ده. موږ قبایل ګلان یو، ګلان، زه خپل قبایل یم، موږ ګلان یو، موږ یې در په دره کړو.
څوک یې کراچۍ ته لاړه، څوک چیرې لاړه، څوک چیرې لاړه، څوک چیرې لاړه. خو چې موږ تاسو دغه اتحاد، محبت او دا مینه مو وي، دا اتفاق وي، انشاءالله حکومت به تاسو هره خبر مني او موږ به در سره یو انشاءالله. چې بیا تاسو ټولو مشرانو شکریه ادا کوو او له خپل طرف ته کمیټې ته 1 لک روپۍ نقد اعلان کوو. په شعر باندې اجازه درته غواړم، موږ قبایل ګلالي وایي د ګلونو قدر را معلوم شو، د ګلونو قدر را معلوم شو، اول مالي اوس په پاس غواړه ګلونه.